دا ورکه تاسو چالو کو الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفي رواية أبواب الرحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید زما عزتمندو زمونگا ختم د قرآن کریم اوش د چمی ننیڑم بنی جمعہ درام د قرآن نباد مرگرو ختم قرآن کی ډیر خلق په دعاګانو کې شامل شو کوم چنو محروم او نه الله دې داغي په اعمالو کې نیکی اولی کی الله دې ګناہوں معاف کی مرگرو غالباً دا آخرنی جمعہ دا رمضان المبارک دا خکاری دا چه سبا پوری رسو یا نرسو مرگ پٹیم مل مکیگی ذکر دا مرگ پہر چا مل مکیدون کی دے اور راتلون کی دے سوک د دې ملمنه خلاصیدون کې نشتا چونکه د اخرنۍ جمعه وا د رمضان المبارک ما اراده کړې وا چې په دې جمعه باندې ضروری مسائل او احکامات بیان کو چې هغه زموږ استادو د ژوندۍ سره تعلق ساتي خاص کر پر رمضان المبارک کی روجہ دا اللہ دا طرف نا فرضی عبادت تے دا رب العالمین عجیب قانون دے کلا دیو عبادت حکمت زمونگو تاسو تا سرگنوی او سرگن کڑی پا احکاماتو باندی کلی او عبادت داسی چې داغي مقصد زمونږ تاسو نه الله پټ ساتلی کوم چې روزه دا نو د دې حکمت دا دی چې دا د مسلمان د ټریننګ او د یو مشک ټریننګ چې ورته وي مشک چې ورته وي دا یو بہترین عمل دی یو پدی کې دا چې استادانو بوي چې مجاهد او د جهاد د ټریننګ د پاره
دا یو مشک دی، یو ترتیب دی، یو طریقه ده د رب العالمین د طرف نه په دې امت باندې. هغه دا چې سبا میدان جهاد کې لوګ راځي، تند راځي، مسلمان په دې باندې ټریننګ کوي چې آیا دا مسلمان د لوګي او د تندې سره عادت شي. بل پدې کې احساس مسلمان ته الله ورکوي دې خبرې چې ګوره تا کوجو کې خ خوراک کو چولو د ایش زندگی دی وا او گاونډ کې گاونډي وګیو یا غریب وګیو یتیم وګیو نو دا ما او تا رب العالمین یو احساس را کوي چې ګوره د الوګا او تند سمره بد کیسه دی پروجو کی تا تلوګه مرسیدا تند مرسیدا تا ته بددي احساس شوی نو تا ته احساس درکې چې دا خپل مال خپل دولت صرف تا د پاره نه دی چې تب خوريس کی بلکې غریب ته هم ورکا د غریب د حق دی پدې کې تا ته ستا پدې مال کی نو غریب ته هم کور تولیګا ځکه د لوګي او تند احساس تا توش نورم حکمتونه پدې کې ډېر زیات دي. قرآن کریم او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ډېر حکمتونه پدې کې ذکر دي. کاغذ طرف تزون بیا با اصل موضوع پاتشي. اصل موضوع روزه، اعتکاف مختصر او شب قدر باندې باس کو مختصر لړ مختصر دا اللہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صام رمضانا ایمانا و احتسابا چاچ در رمضان المبارک روجیونی ولی د ایمان اغبل بلف د ایمان په حالت کې د الله د رضا د پاره نغفر له ما تقدم من ذنبی مخکینی گناہونه الله معاف کوي او بیا ورپسې وای ومن قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی چا چې رمضان المبارک کی عبادتونو په پاسې دو یا درزی مزونه دي خود ایمان په حالت کې خاص د الله د رضا د پاره نغفر له ما تقدم من ذنبه د مخکینی ګناونه الله ټول معاف کوي. او بیا د الله نبی وای من قام ليله القدر ایمانا و احتسابا چا چې ليله القدر کې د شپې عبادت کو د ایمان په حالت کې د الله د رضا د پاره نغفر له ما تقدم من ذنبه د ټول ګناونه الله مخکینی معاف کوي. وګوره دا اعتکاف والا یا اعتکاف نه بغیر د شپې پاسېدل او په اخرنۍ عشره کې د الله عبادت کولو نو د مخکینی ټول ګناونه الله معاف کړي دي. د الله نبی وي خو شرط ورکې دا دی ایمان و احتسابا په حالت د ایمان کې و احتسابا او خاص د چا د رضا د پاره دانه چې اعتکاف ته ناستو د نوم نمایش د پاره لکه د نوم نمایش عبادتونه ډیر دي زموږ په دې معاشره کې. مثال کنن شپې ته دې پاسي او اعتکاف ته ناستې جی سیب نو کور نو ورپسې پوره لښکر راشي شته داسې سیری ورته واچي تبه د قرباني سنډای روان کړي دی اجي سیب نه دی وی خیال دې خبره ده دغه سیده کنه دا یاد لره د الله د رضا د پاره دانو احتسابا دي ته وي چې تا چا تکړي هغه دی ویني
دانا چې خلک مبارکۍ ته را روان دي منه که خلک بس بھائی اعتکاف په ما باندې واجب عملو ماو کو سنت عملو ماو کو دی ته مبارکو تا او دی ته جمعات تراتلو تاجد نشي چې په جلوس کې جی سیب دی رواني د خلکو سره کور ته ځي ودا سي کني چالي دي ها دا خانه ده خیر دا الله نبی وای من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یو روجا دویم ورپسې وای ومن قام رمضانا سوک چودری دو پر رمضان المبارک کی د ایمان په حالت کی د الله د رضا د پارا د ټول ګناهونه معاف شر بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه پر رمضان کی عبادت د پارا پر رمضان کی په شب قدر کی عبادت تو درېدا خود ایمان په حالت کی د الله د رضا د پارا احتساب دی ته وی مرګرو چې نوم نمایش ریاو نمود دا داغه نظریه نوا خلقو کی نم کول نو په اعتکاف کی خلقو کی نم کول نو پر رجوع کی عبادت کی دغه شان خلقو کی نم کول نو د عبادت د پاره او درېدو کی اوس د ایمان په حالت کی د الله د رضا د پاره دا کارونه وکړل نو غفر له ما تقدم من ذنبی د مخکینی ګناونه الله ټول معاف پاتې شواړم بنئ خبره چې روجوا د رمضان المبارک داغي ګور ډیر لوی مقامو د الله نبی جناب محمد رسول جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی د رمضان المبارک یو روجا چې یو انسان د الله د رضا د پاره نیولې وا او بل طرف ته سالم میاش روجی نسی د دې یوی روجی مقام تا بلکې سالم کال روجی نسی دا سالم کال روجو مقابله او ثواب تدایا و روجا دی یوی روجی ته نرسي دومره لوی مقام او سالم کال یو سره روجی نسی او پر رمضان کی او روجه ونی ولا کده سالم کال روجی ونی سی خود دی یوی روجی مقام او درجه تا نشي رسیدي دومره لوی مقام دے مرګرو پر رمضان کی روجه نیول او بل د دې روجي سره رب العالمین د باندې د جنت زیره کوي او د ګناهونو معاف کوي ځان نه وایم د الله نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی اذا دخل رمضان اذا دخل رمضان کله چې رمضان داخل شي فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب الرحمه وغلقت ابواب الجهنم د الله نبی وی د جنت دروازې کلاو شي او د جهنم دروازې بند شي وسلسله الشیاطین او هغه سرکش شیطانان الله په زنجیرانو کې مضبوط مضبوط تړي خلاصيږي نه دی میاش کې شیطانان سری استاد سو زمون په ذهن کې او سوال راځي چې جی په دې میاش کې خو بیا هم زناګانی کیږي بیا هم دروغ ویل کیږي بیا هم غیبت کیږي بیا هم چغلی کیږي او حالان کې د الله نبی وي هغه سرکش شیاطین اترل شي دا څنګه ده دا زنا چې پروجو کې کوي غلا کوي غیبت کوي رشوت اخلي سودونه کوي چې شیطان اترل شي ولې دا غلطي کوي سوال راځي که ها سوال راځي که نو علماء لیکلیو چې شیطان دو قسم دی یو شیطان جن دی د جناتو نه دی هغه اتړه سرکشا او د نفس خواهش کوم شیطان دی هغه د سره موجود دی دا د نفس خواهشات دی وای روجو خرازنا او کا غلا او کا رشوت واخلا سودو کا دروغ وایا دوکو کا دا د نفس د شیطان جوړ شوی دی هغه سرکش خو تړل شوی دی خدا د سره موجود دی
کول پدی کې دا دی چې هغه سرکش وتړلی شول خو غیر سرکش چې د باندې ګناهونه کوي هغه بیا هم پرانیستی شوي دي. دی کې وایي چې وسلسلة الشیاطینو بلکې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې هغه سرکش شیاطینو تړلی شي هغه غیر سرکش پرانیستی شي. دویم قول ورکې دا دی ځکه دی غلطي کوي په خبره ورسېدی که ونه رسېدی. بل یو روایت کې داسې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا كان اول ليله من شهر رمضان کله چې رمضان شروع شي لومبنۍ ورځ د رمضان لومبنۍ شپه د رمضان شروع شوه اعلان شو چې سبا روژه ده ایماندارو روژه بنیسو. اوس اعلان نه بعد چې رمضان المبارک لومبنۍ شپه راغله د الله نبی فرمایي صفدت الشیاطین ممرتت الجن شیطانان اتړل شي سرکشه وغلقت ابواب النار لم یفتح منها باب دروازې د جهنم بندي شي یو دروازه هم تی کلاو نوي په دغه میاشت کې دروازې د څه بندي څه بندي وایي د جهنم یو دروازه هم د الله نبی وایي کلاو نوي وفتحت ابواب الجنه او د جنت دروازې کلاو شي فلم یغلق منها باب دین یو دروازه هم بندیږي نه د جهنم ټولې دروازې بندي شي او د جنت دروازې ټولې کلاو شي یوه دروازه هم بند نه. اته دروازې ټولې کلاو. د الله نبی وایي منادیا وینادی منادیا یو آواز کوونکی آواز کوي فرشتہ آواز کوونکی آواز کوي فرشتہ یا باغی الخیر اقبل او نیکی کوونکی نیکو ته راوړه اندیشه او نیکی کوونکی نیکو ته راوړه اندیشه مزونو ته ذکر اسکار ته تلاوتونو ته عبادتونو ته خیر خیراتونو ته راوړه اندیشه. او بیا وایي ویا باغی الشر او د بدو کونکیا او د گناہونو کونکیا اقصر ادرگا نور گناہونا مکوا ادرگا نور گناہونا مکوا. او بیاد اللہ نبی فرمائی وَلِلَّهُ نَقَاءُ مِنَ النَّارِ او دغا ورځ باندې د الله نبی فرمائی یا د شپې د جهنم ملاویږي ذالک کل لیل دغه رنګ دا فرشتہ هر شپه آواز کوي هر شپه آواز کوي د شپې یا د ورځې یو نه یو ګناه د انسان معاف کیږي د جهنم نه یو نه یو انسان ضرور بچ کیږي د شپې یا د ورځې. بل یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د شپې یا د ورځې یو نه یو دعا د مسلمان پر روژه کې ضرور قبلیږي. د درځي دعا غواړي یا د شپې غواړي الله تپاسېدلی دی خو ورځ کې یو نه یو دعا الله ضرور قبلی د شپې یا د ورځې دومره لوی مقام نو غواړو به تې که نه غوښتې موم دی او غواړو به. دا یاد لرئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله د مؤمن دعا نه ضایع کوي که دی جهان کې د دعا منظور نشي هغه جهان کې به ضرور د تا د دې دعا چې د غوښتې وه دنیا کې اجر ملاویږي. دا بنده چې دعاګانې غوښتلې وي د الله نبی وایي او په هغه جهان کې د تا اجر او بدله ملاویږي نو دی به وایي کاش چې زما یو دعا هم دنیا کې نه وي منظوره نن پې دلته اجر راکړی شوی. د مؤمن دعا الله ضایع کوي نه. دا به نا امیدي به کوو که غواړو به تی بعض انسان نا امید شي یو ځل غواړي یاره قبوله نه شوه بیا وغواړي بیا څو ځله وغواړي غیر بیا غواړي نه دغسې وي که نه. دا نا امیدي د انسان دا یاد لره ګورې دا ښه نه وه که دې جهان کې د الله نبي وایي قبول نشي د مؤمن دعا خو هغه جهان کې به الله ضرور د دې بدلې ورکوي. نو په کار دی ملګرو چې نا امیدي نه کوو غواړو تی بته کنه هغه غختلم په طریقه د نبی وي اوس هغه طرف ته نظم بیا خبر وګدي
خو چې د نبی په طریقه وغوښتي ځکه دعا عبادت ته عبادت به د چا په طریقه کوو په خپله طریقه که د چا په طریقه نبی علیہ السلام په طریقه بس الغرض خبره مې دې پوری کولا مرګرو رمضان المبارک د دې ډېر لوی فضایل دي ډېر لوی فضیلتونه دي احادیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان فی الجنة باب یقال له الریان دا الله نبی وی په جنت کې یو دروازه ده چې دا غ دروازې نوم دی ریان سنو مې دی ریان دروازه ده نوم ریان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یدخل منه الصائمون یوم القیامہ پورد قیامت دا اللہ نبی ہوئی پدی دروازہ بخاص اگر روجدار داخلی گی لا یدخل منه احد غیرهم در روجدار نے علاوہ بل یو انسان بپدی نہ داخلی گی سوک بپی داخلی گی روجدار فرشتی بوئی این الصائمون سشول اگر روجدار بندگان چی روجے نیولیوا خدا اللہ در زاد پارا د ایمان پا حالت کی د ایمان پا حالت کی چی روجے نیولیوا دا اللہ در زاد پارا این الصائمون اگر روجدار کم دی اغیب میدان تشی اللہ بورتوئی ملائک بورتوئی زی پدی دروازه جنت داخل شئی اللہ اللہ چرت داخل شئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا يدخل منه احد غیرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد بس بیا با اللہ دا دروازه دریان بند کی د دې جنت بل سوک په پدی دروازه بیا داخل نشي او نه به داخلي دا دروازه به چا د پاره تیز وای چا د پاره وای روزدارو د پاره لوی مقام دی کنه د مرګ دغه وجینا د الله نبی وی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما قدم لذنبی د الله نبی وی چاچی د ایمان په حالت کی د الله درزا د پارا ما قد ایمان په حالت کی د الله درزا د پارا روجو نیوا غفر له ما تقدم من ذنبی د مخکینی گناہونه الله ټول معاف کړي هغه معاف کیدل دادی چې جنت ته داخل شي پاغه دروازه د ریان باندې پویږي کنه پویږي تماستړه کوي پویږي په خبره باندې ها پوئی گئی کہ نا اللہ دی پدی کے مونږ شامل کی دعاګانې کوي الله سمره خون وي سمره لذت وي چې پاغه دروازه د جنت سوا د روزدارو نه بل څوک نه داخلي او چې نه دا د ګډي مجبوره روزي خوللی یا دا د ګډي مجبوره میډیکل جوړ کړی ډاکټر کوم ډاکټر چې غلط میډیکل جوړ کواوري د دې روزوس خړون کی سره مکمل ګناګار دی ډاکټر دیس استخیال سات بازی غټانی کې نه داس اعلان کی وی شوګر مې دین شوګر خو عام بیماری د نن د چا نه خبرونه رسېږي په دې حاضر مجمع کې د چا د لاس شت کې لګ شوګر د چا دی نبی وګوره او کرونا د چا دی کرونا جوک جوک مکی نہیں کرونا براشی کرونا کم دا مڑا جوک جوک شای جی دا اللہ نبی وی مسکی جوک شای ہو دای وی لر شای اس دا اللہ دا نبی بمنو که دا پاکستان دا حکومت بمنو او چه نمانو خوارا و زلیل بیونو جماعت تا چرت یو تر ناغه چاگه تا کرونا لگی دلی خدا بیمانا حکومت دے بیمانا مشن روان دے اس بیا غصہ رازی خدا کانٹرول بے پیوکم پرون میں اس میلہ کے پدی دا کڑے دے خیر درس کی مم کڑے بیانونا درو کله چې دا شروع شو کرونا متعلق درې بیانونه کړي هغه بیا واوري خیر پتن لګي چې څه کوي ما دا خدای دې
مسلمان د سر نه دا بوج لري کې امین په وای لوی بوج دی کنه. الغرض مرګرو یو دا چې روجا او روجدار د پارا ډیر لوی مقام دی. د الله نبی وی کله چې روجدار روجدا د خلی هغه بوی د خلی هغه اګواړ چې ورته مونږ وایو اګواړ بوی. د الله نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی دا رب العالمین ته مشک عنبر نه زیات محبوب دی. سره مشک عنبر نه زیات محبوب دی. او چې چارو جنی ولی الله تدا بند ډیر محبوب دی لکه مشک عنبر چې انسان ته محبوب وي. بعض خلک وي مازیګری کې دا مسواک مو دا خوشبوئی زیوی دا هغه د معدې خوشبوئی دا دغه خوشبوئی نه چې ته په مسواک سر لرکیږي. مسواک بکوي ښا دا نه چې مازیګر کې مسواک نه کوي یره وي خنه دی الکه چا ویلی خنه دی. حالان کې نبی پاک فرمایي اتاتر وسواک من سنن الانبیاء اتر لګول او مسواک کول دا د یو نبی سنت نه بلکې د 1,24,000 انبیاء سری دا سنت دی. نو چې دا سنی چې دا سنت را نه پاتې نشي هغه مشک عنبرو خوشبوئی هغه د معدې دنه خوشبوئی دا چې د انسان په خوله باندې روزي د لوګي او د تندې د وجنه لوګه د دنه تند د دنه او د خلینا کوم اګواړ روزي د دې اګواړ ورته وای که څه ورته وای تاسو ورته څه وای دنه نه چې کوم سا روزي هوا روزي نو هغه د مشک عنبر نه زیاته خوشبوئی ده الله ته. دغه رنګ یو حدیث کې را دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي روزدار روزنی ولیدا او بیا پروجو کی قرآن هم ویلې دي. او هو سی ویلې ختمونه کړي دا سی وخت ځواني وا پروجو کې ما 15 ختمونه کول خصمرا طالبای دورو الی لګیر راغلی وا 15 سپاری اورس کې 15 بلرس دغه ریکارډ او دغه شان چې جیل کوم هغه دې ته اوسګارو نو هغه مې دا ریکارډ مات کړو. ښه خیر کوشش وکړئ 2-3 ختمونه سدي مړ روزه کې کم از کم 15 لسو ته خو چوره سوي چې تا ته قرآن درځي او پر روزو کې قرآن ته کینې او ختمونه ونه کینو ډیره بد ده. د الله نبی وی د الله نبی وی الصيام والقرآن يشفعان للعبد يشفعان العبد. قرآن او روجا د بنده د پاره به شفارس کوي. سب کوي شفارس به کوي. د الله نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقول الصيام رب العالمین تبروجو وی چې ای زما ربا انی منعت طعام والشهوات بالنهار فشفینی. اے الله دی روزدار د روزې د لاسه خوراک نو کړي ما د خوراک نه بن کړو دغه رنګ ما د شهواتو نه بن کړو د خواهشاتو نه. اے زما ربا زما شفارس دی ربا ز شفارس کوم دی بنده تا زما شفارس منظور کا. اللہ بے شفارس سکی بلکہ علماء لکلی دی چدارو جبا دیو خست شکل انسان لکه خست سوک دیوی یوسف علیہ السلام داغو حسن دا سے حسن کی بدارو جراشی اللہ سبراشی دارو جبراشی دی بندہ د پارا بد رب العالمین په دربار کې شفارس کئی او د سر باغ جان کې دا مرګری وی او چې دومره حسین او جمیل مرګره در سره او دا درته شفارس کئی در رب په دربار کې روزه نو منظوره وای کنه وای منظوره ها دا رنگ د الله نبی وی والقران او قران براشی رب العالمین تبوی یقول القرآن باللیل. اے اللہ
دا بندا د شپې د خوب نه بن شو په ما لوستلو سره په ما تلاوت کولو سره شپه د شپې تلاوت کولم الله خوب نو کړي دی بند ته شفارس کوما زما شفارس رب منظور کا رب العالمین بے شفارس منظور کی بلکہ اور روایت کی راضی چې دو سيزونه به دارش دلان دي شکایت بم کوي نو شفارس بم کوي یو خپل ولی یو خپل ولی او دویم قرآن دویم سری قرآن بوئی الا من قطانی قطعه اللہ خبردارو دنیا والو ما سر چچا بائیکاٹ کرو رب اور سر بائیکاٹو کی من وصلنی وصلہ اللہ ما سر چچا منا ساتلیوا پیوس ساتلو جوڑک ساتلو وصلہ اللہ اللہ بے خپل رحمت سر جخ کی اللہ بے سر جخ کی قرآن وی الا من قطانی قطعه اللہ الا من وصلنی وصلہ اللہ خبردار او دنیا والو دنیا کی چما سر چا بائیکاٹ کڑاؤ نی قتلوم نی لستلوم نی رات وخرا کڑاؤ سوچو کئی مرگرو چا وخ ورکڑے دے او چان دے ورکڑے سوچ بیو کئی الا من قطانی قطعه اللہ خبردار ما سر چا بائیکاٹ کڑو رب اور سر بائیکاٹو کی چاچ ما سر من سات لیوا رب اور سر منو ساتھی پر رحمت سر بے جخ کی دا قرآن برب العالمین تلارشی جاڑی با وی ربا ما سر چی دنیا کی چا بائیکاٹ کڑو رب تور سر بائیکاٹو کا رب ما سر چا دنیا کی وصلو پہ وساتلو زیلستلوم زما تلاوت اکڑو ربا دخپل رحمت سر جخ کا حدیث کرا دی اللہ بورتوی قرآن ما ستا شفارس منظور کو او ستا شکایت میں منظور کو شکایت با پچاوی مرگرو دا قرآن کیز وائی چا پچا بانے بھائی چانی ویلے دا سپینگیری با دیر ارمان کئی یار ما خو ندے ویلے وای نه دی ویلې شروع کا نه دی ویلې سکا نن چلاړ شي شروع کا خزي سره شروع کا لور سره شروع کا د جماعت امام قاری سره شروع کا مرګرو ګره کم مګنی ک مرګ راغي بوډاسم خپې قبر کې پرتی دي ک درځینه خو می وایا ک مرګ راغي نو ډیر د خوش قسمتۍ مرګ دی یو ثابت نبی علیہ السلام وی علم القرآن تعلمو اے مرگریا قرآن از دکواو بلتے خیا امت تعالی ذالک کپدی حالت کی مرشوی فزار الملائکت قبر کا استاد قبر د زیارت د پاره با الله ملائک مقرر کیو د مغفرت دعا بدر تغواړي تاسو ویلې قرآن شروع ویلې مو دے وای او کني ویلې نن نه شروع کی بس خبر اور رسیدای کنا سو کوئی چې مونږ نه دی ویلې لاس شت کوي وایو به قرآن کر چا چې ویلې دی او نی وی اغم لاس شت کوي یا ویلې او وی لاس شت کوي ټول وعده ده کنه وایو به کنه اسنه د ختمه غو وعده غونته کوي چې بیا ډو راځي دا د پیښور نه خلک راغلی او دلته نه هاي هاي زنانه سړو نه ډیر او سړی د زنانو نه ډیر اغه هجوم چې کوم مرګرو لیدلو نو غي بلیدلې کوم چې راغلی خبر اور رسیدي خدا خوش قسمت او چې قرآن ختم کې شامل شو او بدبخت باغی چې دی موقع ترانی شنو بد نصیب وبینو خبر اور رسیدي خیر یو داوا چې رمضانو د رمضان ډیر لوی مقام دی حدیث کې را دي اے رمضان ته رمضان ولی وی نو علماء لیکلیو او حدیث کې را دي پدې کې روزه دا ډال دی روزه اور کې صدا مرګرو الصوم جنہ دا الله نبی روزه د ګناونو د پاره ډال دی او رمضان ته رمضان ولی وی رمضان يرمذو پدې باب باندې لانه ترمذ الذنوب فيه ځکه چې پدې کې ګناونه د انسان سره کیږي
سوځيږي سوځيږي لکه اوش لرګي چې ورته واچوي سوځي لانه ترمز الذنوب فيه پدې کې ګناونه سکیږي مرګرو الله دې زمون ګناونه وسوځي الله دې زمون ته نیکو وسو طاقت رمضان متعلق خبره مې کولا بس یو حدیث وایم بیا خبره شب قدر او اعتکاف ته ورځو مختصر دا یاد لري مرګرو د رمضان المبارک ډیر لوی فضایل دي خلل مختصر به وایم حدیث کې را دي د هر عمل اجر او ثواب بنده تبع الله د ملائکو په ذریعہ ور کوي څه په ذریعہ مسکړه دے خیرات کړه دے نور اعمال کړه دي سیوا د روزې نه سیوا د سنا روزه او داسې عمل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې الله وی حدیث قدسی دے اصم لی وانا اجوبی وفي روایت انا یذابی انا اجوبی وفي روایت انا یذابی دا الله نبی وی چې الله وی روزا دارتا اجر بزخ پلا ور کوما صبر کوما اوس یو د ملائکو په ذریعہ لکه مثال یو سړی خان تا تسرالیږي خود د چا پلا سرولېږي او یو په خپل لاس در تراړي سمو خیال له مرګور دا په خپل را لاس راړل بهتر دی او کله بل په ذریعہ او چې رب په خپل لاس مبارکو بنده ته اجر ور کوي دا لوی د خوش قسمتۍ خبره ده کنه ده او بل روایت کې را دي انا یذابه د دې بندا اجر زیما د دې بندا اجر زیما د دې مثال داسې دی لکه یو بادشاہ وقت اعلان کوي چې زما په مال باندې چور دی خادمانو چلوي هر یو څوک جولې ډکه یو څوک جیبونه او څوک ورکی موټیو لپې ډکې د هیره جواهرات نه ډېرې لګېدلې خلک چلیو چور دی یو خادم د بادشاہ خوا کې ولاړ د بادشاہ خوا کې سره ولاړ دی پکیو لګوي ګرمي وي ګرمي نه نو بس می لګوي دا یو زبرزت ټیک شو توجه کوي مرګرو توجه حاضر کوي خبره ډیره اهمه وا بادشاہ برم لګو دا لاندې دا اف ام خرابې وي بس اے مرګرو توجه واوري دا الله نبی وی چې الله وی زددي بندا اجر ما الله څنګه اجر دی توجه کوي الله څنګه بدللا نو علماء یو مثال ذکر کوي چې او بادشاہ وقت اعلان کوي زما په مال دولت باندې چور دے خادمانو چلوي یو خيار خادم خوا کې ولاړ هغه ستلاس نږدې کوي بادشاہ ورته یو کمکلا خلکو چورو ک مال یو چلو ته زما خوا کې ولاړ ستلاس نوړي دا خادم د بادشاہ په سر لاس کیږي چې بادشاہ خلق دی مال او دولت هیره جواهرات چلی کنه زما پروا نشتا ته زما مالی ته زما ملغلره لرو د مال څه پروا ساتما بیا بادشاہ ورته وی د خدای بندا زبتا د پاره صدر کم سبو کم مال یو سا هیره جواهرات سونا او چاندی چلاوا هغه به پکار راشي هغه خادم خيار ورته وی بادشاہ چې کله ته زما شوي نو دا تمام مال دا تمام دولت هیره جواهرات سونا او چاندی دا بینک بیلنس او دا خزانه ټولې زما شوي چې کله بادشاہ دی واغسته نو مرګرو دا ټول مال دې سکه پای کنه ستاسو کنه واده دغه وجنا دا الله نبی وی چې الله وی انا یذابی یا نا اجو به زددی بندا اجریم چې چارو جونی ولا زی اجریم او مرګرو چې الله پروجه کې استاجر او بدل شوا بیا د مخلوق سپر واساتی ټول نعمتونه استاشو پوی نشي په خبره باندې پوی شوي که پوی نشي دغه وجنا
پکار دی چې مونږ او تاسو مرګرو پامالو باندې رجوع کی پابندیو کو پدې کې مرګرو بیا دویمه خبره یو شپه ده چې هغې ته شپه د قدر ویلی شي. څه ویلی شي؟ تیز وایي څه ورته ویلی شي؟ لیلة القدر شپه د قدر ده. قرآن کریم کې الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. الله وی پاغه یو شپه کې عبادت کول الله ته ودرېدل د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دي. د زرو میاشتو عبادت نه بهتر دي. او دا وجه د بهتروالی سوا وجه دا وا چې په دې شپه کې نبی علیہ السلام ته په دې شپه د قدر کې نبی علیہ السلام ته د قرآن نزول ابتدا شوه. آیات راغې سورت راغې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا بربک الاکرم. دا سورت په کوم شپه کې راغلی و؟ په لیلة القدر کې په رمضان اخرنۍ عشره کې. دغه وجې نه الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر. الله وی یقینا مونږ رالیږلی قرآن په شپه د قدر کې. اشاره و دیتا چې د قرآن شروع کېدل د قرآن نازلېدل په شپه د قدر کې نبی علیہ السلام ته ورکړی شو. اوس دا شپه کومه ده؟ لږ وضاحت. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام راغی صحابه کرامو ته د شب قدر فضیلت بیانول او د شب قدر شپه ښودل. ګوري چې دو مسلمانان په جګړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې د جګړې خلاصولو فیصلې کولو ته توجه شو. کله چې جګړه ختمه شوه صحابه ورته وایي نن ما تاسو ته د شب قدر متعلق څه حکمونه او احکامات بیانول، خو د دو مسلمانانو د جګړې د وجې نه هغه احکامات دوباره اوچت شول. څه شول؟ څه شول؟ ګوره د مسلمان خپلو کې جګړه د الله رحمت اوچتېږي. شب قدر فضائل رحمت و کنه چې نبی امت ته بیانول صحابو ته بیانول دا رحمت نو دا حدیث لم بنا پدی باندې دی چې یاد لره د مسلمان د جګړې سره په خپلو کې اختلاف او جګړه د سر رحمت الهي اوچتېږي. اسې به دې جګړې نه کوي خو په رجوع کې اکثر لکه د مړه ځانو سوي جګړې کېږي رجوع کې که نه ډېر ور کې داسې وي دماغو مې کارونه کو ټس 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 ورېره مې وویشته هلکه په څه دې وویشته وی دې شور کولو وایي پښتونه دا غیرت وسته. خیر بس ما مثال درکړه صرف شوي داسې که نه شي دا د روجه ده دا روجه ده که تباه دی برباد دی. ځکه د دو مسلمانانو د اختلاف او جګړې د وجې نه رحمت الهي اوچت شو. نبی علیہ السلام صحابو ته وایي بیا هم تاسو ته وایم که لیلة القدر لټوئ نو 25 د رمضان ګورئ یا 20 د رمضان ګورئ یا 21 د رمضان ګورئ. خبرونه رسېدل په سویم باندې نبی علیہ السلام وایي نور احکامات اوچت شول د جګړې د وجې نه، خو بیا هم تاسو ته وایم چې لیلة القدر لټوئ نو 25 رمضان د شپې 20 رمضان او بل 21 رمضان لکه دا بیگانه شپه یا دین وړاندې شپه. دا یاد لرئ مرګرو. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې شپه مبارکه کې رب العالمین جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راولیږي او نور ملائک ورسره وي. دا الله نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې شپه کې چې یو بنده د الله عبادت ته ولاړ دی او عبادت کوي نو دا جبریل سره د نورو ملائکو د هغه نه غیر چاپېره دایره چاپېره کي او د رب العالمین په دربار کې لاس اوچت کي چې الله دا بنده تا ته ولاړ دی. الله د دې بنده متعلق زمونږ درخواست دی الله معاف کا. الله دا بنده چې تا نه څه غواړي
پدیش پک اللہ اغا حاجتنے پورا کا اللہ اغا سوالنے پورا کا دے چھ سغواڑی رب العالمین اغا ورطا ورکا اللہ اللہ اچھ ملائکی پدیش پکی تا تراشیو اللہ تا درخواست کئی چھ اللہ دا بندتا نا سغواڑی پدیش پکی اغا ورطا سکا وائسا وی سکا ورکا دمر مبارک اشپلاڑا بل حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی سوک چی دی شپی دی عبادت نا محروم شو دے دا طول عمر بدبختی اولی کل شو دے بدبخت انسان دے دا بدبختی اولی کل شو چی دی شپی دا عبادت نا محروم شوی یاد لرا کالو سر بدبخت محروم بای دا طول خیرون خبرونه رسیدای خبرونه رسیدای کنا اوس ګورو چې دا شپه د ليله القدر زموږ مسلمانانو ذهن کې خدا بو چې دا یو پړکی تیر شي وی به مو کنه بوي دا یو پړکی او چا چولی دا یو بزرګ شي دا کسی په دې ملک او کسی دروغجن کسی جوړ شي نو ښه وی اوزل یو بډای وا رمضان کې پاسې دا وی سخې په غولي کې ګرځیدا غي ویګنی سخې مې پرانسته شي وی دا خوب وا وی دونه دیو سانګي پورې هغه سخې وتړ چې ساری ګوري هغه سخې بر ځوندو پونه کې وی بیا پتو لګي د چوي دا خو د رمضان المبارک شپه او پدیش پټول ونی بوټي الله ته پسې دینو دا ونم پسې دوا بوډای د خوب وسخې چې ور پورې تړلې نو بر ځونډه وا پر ځون شو بیا پیداس ونه الله ته سجده لګولې وا چې سار شنو سجدینه داونه او چته شوی وي نو څخه بر مردار پروت تا کسی باورې دی کنه ها کله به ویو پدیش پکې سړی یریږي دماغ خرابي او چې مسلمان ته وي تبو یریږي دماغ به خراب شي په ایمان وای هغه عبادت تپاسي دا د يهودو پراپګانډي وي د يهودو سازشو د دې شپې د عبادت او د خیر نه مسلمان محروم کولو وی دي کې سپینګيري راځي دي کې پیریان دیوان راځي سړی دماغ خرابيږي او فلانه په فلاني کلی کې دماغ په شب قدر کې خراب دي تر اوسه لیونه دغه سیوا کنه وا زمون کلی توډيري کې داله به ډيري مونږ چواړو دي خلق به شب قدر کې وی خلک یری وی به کنه به وی دماغ خرابيږي او چې ته مسلمان ته دماغ به خراب شي شب قدر کې پاسي عبادت تا دا د يهودو پراپګانډي وي ته دی عبادت د ثواب نه مسلمان محروم کولو دغه شان بل پراپګانډا ور کې دا ودا یو د سترګې پړکی مړه او کله به وي مړه دو سيزونه چې چاولي د لغه بزرګي یو د انځر ګل او بل شب قدر انځر کې ګل کوم ځای وی د انځر ګلم یو پړکی خدا پتوره تیاری کی یا سره غرمه کې پړکو کی نو خلک به انځرانو پسې ګرځل په غرمو کې دي ته چرته د انځر ګل میولې دو بزرګ شوه مخبل والو ګرځي دي بیا نور سکو مونږ ځان بزرګ کو ځکه د خلکو نه موریدلو چې چا د انځر ګل لیدو نو دیسي وی به کنه به جواب راکې کنه یار وی به کنه سوکنوس خا پوي تو ګور برابر کړه کلام ها ګور بیا خلاو دې ک بند ها بندو ها توجه کوي مرګرو شب قدر دا ډیره مبارک شپه دا نه چې صرف دسترګي پړه کی هغه یو سړی هر سوال ورکی قبليږي نو څنګه مولا په منبر ناس دا کیسه کوله یو سړیو د شپې ودو شب قدر وی خاورې راوړې و خلکو نه خري غوښته او د خرو اسبابونه غوښتل وی چا د خري اسباب ورنک خري و خو اسبابونه نو وی خټه پی چلول وی شب قدر په اړه خولې دو یا الله اسبابونه د خري غواړم وی چې سار پاسه کوټه د خري د اسبابونه ډکوا وی چې تاکي کو شو هغه شب قدر سوال منظور شو یو بډای پاړه خولې دا وی الله ارس می دسرو کی وی سار چې پاسه د کور لوخي لرګي ټول دسرو وی چې تحقیق کیدو هغه شب قدر وا د شپې وی بډای په شب قدر کې پاړه خولې دا نه پاړه سوال نه
दा व पासी इबादत तो सवाल व कबली की बेशक सवाल कबली की खुदा नूर किसी का ना किसी दी सवाल कबली की खुदा अर्स द सुरूशुल अस्बाबुना पकारू दा दासी किसी दिखा और इदली मुदी कना और वी बेदा दस्तर की प्रकी और रणाउशी सड़े और क्यों येरी दा बेम वी कना जवाब राके के ना कमास्तड़े कोई दगस बेवी कुरान सवी कुरान मनु के दखल को खबरी कुरान में मनु के दखल को खबरी अहम मसला और ए मरगुरु याद लरई शब कदर कुरान के लावी हत्ता मतलइल फजर दाची सबा दाची माखाम शुरूशी आजान द माखाम शुरू जमातशी हत्ता मतलइल फजर तर सबा तर आजाना दा टूलश पद कदर दा कपदी की तरावी कड़ी उम्र की शामिल मासुतनो माखाम मुस्कड़म शामिल द सार मुस्कड़म शामिल दशबी इबादत कड़म शामिल दा दस्तर गिरप तीस वही दस्तर गिरप हत्ता मतलइल फजर अल्लाह इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फजर अल्लाह इदाशपा द माखाम न शुरू शी सबाखतो पूरी दा टूलश पद कदर दा दस्तर की प्लक न दे पोये शोई की पोये पिन शोई समझ दा द शब कदर इतिकाफ मसला दादा च मोतकिफ एतिकाफ को उनकी दमाली जामे मस्जिद की जामे मस्जिद अगी तो पिंजवाड़ा वक्त मुस सरद जुमे वर की नाना चिकिली केवली जुमा दी दा जामे मस्जिद देव नोरना जामे मस्जिद माना कि पिंजवाड़ा मुजुना सरद जुमे वर की दी तसवई जामे मस्जिद दासी जामे मस्जिद की यौ तनम पमाल की नास्त द अल्लाह नबी द टोली माली गाड़ा बंदा और दीवानदार दी यो दगरंग द अल्लाह नबी सवाब द एतिकाफ दादे छिपदी इतिकाफ पदी दौरान की सुमर मुसलमानान द बीमार पुरसई तजी द माली या जनाजी तजी पमाले के गमुशो या बल द खैर खेगड़ कार तजी और दा मोतकिब पे इतिकाफ के नास्ते द अल्लाह नबी दा सुमर खलक चिलाड़ल दा टोलो सवाबुना दे मोतकिफ इतिकाफ को उनकी अल्लाह पद इतिकाफ के वन तो जनाजी सवाब द तस मिलावीगी इयादतुल मरीज द मरीज तपोस फर्ज दे ददी सवाब दी मोतकिफ त पे इतिकाफ के मिलावीगी दगरंग नूर द खैर खेगड़ कारुना द जुमात न बार कीगी दा मुसलमान दे दन द खैर कार और के पादिशु द इतिकाफ द वजना अल्लाह द त पे इतिकाफ की दागी सवाब से कई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाई कलच बाखिर नहीं लस रजिशवी नु द अल्लाह नबी बा खपलम लंग टेट को और मुंग बिबियाने बेम इबादत ता पासोलू रातबे हुई छिपा से इबादत ता दा डेरी बख्तवरी रदी उशपीदी पास ही इतिकाफ था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बो उम्मतम पासोलू खपलम पास यानी बिबियाने बेम पासोली खपल बेम लंग टेट को पदी रजू की इबादत था दशपी व पासे दो शपी बे इबादत को लो बिबियाने बेम पासोली इदारे ने मुबारक रजी खुदी की चंद खबर ख्याल उसाते क जनाना दी इतिकाफ तनास्ती दी दिगा योजैन रागू चौक के तावेदम हालत रश मैं से चल ले पुलिस वाले रगा से चल ले मैं खा दुकान ने बंदोल यो का सरिंगो का सेव का माँ तो यो में आसपास कोर तरागम खजम इतिकाफ के नास्ता मैं मकसद दिसरे शेख में खबर आबाद वे सिवा मचदा इतिकाफ न बार उधर की देश कमरा की माइना देश पला काम होगा ख्याल ले देश पला काम होगा
په خبره ورسېدی که نه خیر شاید هغه کس اوري په خبره ورسېدی اے واوره اعتکاف کې دننه معتکف کمره کې ځای جوړ کړی زنانه هغه به د دینه بار نوځي صرف لټرین ته تللی شي په چپه خوله دنیاوي خبرې به نه کوي په چپه خوله به ورته روټۍ کېدي پشمنۍ کېدي خبرې مبرې بني په خبره ورسېدي په خبره ورسېدی که نه بس د الله په ذکر کې به مشغولې دغه شان معتکف چې اعتکاف کې جماعت کې ناست دی دا د سګرټ او نسوارو دپاره بار نشي وتی چې سرګټي دی یا نسواري دی بار نشي وتی دغه شان د دنیا خبره بار نشي کولی اعتکاف ماتیږي او چې ته اعتکاف په دوران کې اکثر خو لیټرین دی تر دې حده پورې چې هغه وخت کې دا غسل خانې نه وي نبي علیه الصلاۃ والسلام اجازت نه ورکو د لامبلو دپاره د جومات نه بهر وی که ضرورت شي یو سړي ته غسل واوړي د اعتکاف په حالت کې دی د یو لوی لوښی وګوري چې جومات ته د هغې سڼ کې نه ځي هغه لوی لوښي کې د ولامبي ځان دې پاکي او که ني نو علماو لیکلي لوندي تولیې سره دي په ځان بار بار راکاږي چې د بدن صفایي راشي دومره اجازت نشته نو بیا کور ته ورتلل دلته یو ناسو ځان ته بزرګ وایي هغه به ورکې کور ته هم راغی شابس بادره ښځې سره به هم خبرې وکړي دا څنګه ځان مړه خو ملا ني هسې نیمټر ملیان دي په دې ملک کې نو ځان ته ملا هم ویلا ورکړي کور ته به هم راغی ښه په خبره پوه شوئ که پوه نه شوئ جماعت نه بار دومره دا د الله نبي به کله کړکۍ وه د مسجد نبوي او د الله د نبي کور نو په کړکۍ کې به سر بار که اما عایشه به ورته سر ووینځل دومره جایز خو بدن نور پسې کې و جومات کې نو د دې څیزونو چې خیال وساتو زمونږ د کلي خان کاکا ورته وایي نوسې چا د اعتکاف ته را نوسې اور بابا فلانی ووالم جوړ هغه د نور خسنو د فروټو پرې کولو چاړه ورخصه خان کاکا پیژنې اروته مونږ او ستا خزا ستا مور ستا لور ستا خور راشه زمان وسې دی والدای داسې حکم در سره دخلینو خو ډېر تیز وکړه نو ما ورته کاکا اعتکاف دی مونږ طالبان واړو ما لاړو دوړه شو تباشه اعتکاف کې با کنځلې نه کې جګړې نه کې غلطې خبرې نه کې خبر او دی چې اعتکاف ته ناست یو ویډیو ورکې ګوري او ګیمونه کوي موبایل ورسره د اعتکاف وشو جواب راکړي که نه تباه یو تباه چا راته وایي فلاني ځای کې هلکان اعتکاف ته ناست دی ټول ویډیو ګوري ګیمونه کوي وایي بې غیرته ته د دنیا د کار نه د پلار نه ځان پټ که اعتکاف کې ناست دی تیاره درته راځي خوبونه دي او ټوله ورځ ویډیو نو دې په ځای څه وکړه دا یاد لرئ بار نه رنګ راغی موبایل ورسره دی هغه رنګ به هم نه اټینډ کوي دومره سخته پابندي ده اعتکاف کې بار سړي سره به خبرې نه کوي کوي کې خبرې نو اعتکاف یې څه شو مات شو نو بیا ګیمونو سره اعتکاف شوي دي داسې دا مړه هسې هغه هندوستړی خدای ناراض خولې له قورې واچو اعتکاف کې ناست یم قورې به مونږ غوی ته اچولو که نه دی د غوی مثال دی بس خولې له قورې واچو چې روژه کې د غلطو نه ځان نشي ساتلی اعتکاف کې د غلطو بکواسات او خبرو نه ځان نشي ساتلی داسې روژې الله حاجت نشته او داسې اعتکاف ته ځکه د الله نبي وایي ډېر روژهدار به روژه ساتلي سوا د لوږې تندې نه به ورته بل څه ملاو نشي ډېر ځله د شپې عبادت کوونکې شپه به شوګیره کړي خو سوا د ستړیوالې او شوګیري نه به ورته بل څه په لاس رانشي ځکه دی به د غیبت نه ورکې ځان نه ساتي د چغلۍ نه به ځان نه ساتي نن په بیټکونو حجرو کې ټول هلکان ټوله شپه ګیمونه کوي ساری پښمنې تم پاتې او پښمنې سی وي ما ناوخته خوړلې پاسوي مې ما تر غرمې ودي او دی وایي روژه مې وه قسم په الله که دا روژه شوې ده لاړې تباه شوې ظالمه ټوله شپه په ګیمونو او موبایلو کې تېره کې ساری بیا روژه ماتې ته پښمني ته پانسي کوم نوجوان چې موبایلو کې ګوتې والې او پښمني ته پانسي ده واورئ دا د یهودي بچی دی دومره سخته فتوه لګو ځکه د یهودیانو په دین کې روژه وه خو پښمنۍ نه پښمنۍ به یې نه کولو او د مسلمان په دین کې څه ده پښمنۍ به کېږي
د ټوله شپه په موبایلو کې اړم وي ساری پښمنې نه کوي ګیمونو کې اړم وي دې کور کې به څه خیر راشي خو پلار ذمہوار دی پلار چې بچې منه کېده دي که د کور نقصان وکړي نو څومره د تندې ته بروټ نیولی خپه یو د زوی نه که نه یو خبرې کوو بیا زوی سره که دنیاوي تاوان او د آخرت تاوان ته روان دی تاډو دا زوی ده هغې نه منه نه که هغې د ډو خفګان نه کو ته ځان ته مسلمان وې زوی نه په زره زره دنیاوي خبرو خفه کېږي هغه سره خبرې نه کې او د الله حکمونه ستا او زما کور کې زوی ماتوي تا چېرته په هغې ته بایکاټ وکړو خفګان دې وکړو نو خبردار چې دا څیزونه اعتکاف کې ني الله دې په دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي الله دې دا ذریعه د خیر او د نجات په آخرت کې وګرځوي دعا وکړي اللهم صل علی سيدنا اے رب العالمین دا اعمال په خپل دربار کې قبول او منظور کا رب العالمین زمون گناہوں معاف کا زمون په حال رحم کا الله اکبر ګور یو مسله اهم واوري ډیر ټلیفونونه کوي چرجی سرسایا نو دلته چې مونږ حساب کړي غالبا مونږ په دې جانګيري کې عمومي اوړه استعمالي کې تروړي نو 120 روپۍ راځي کوم چې غنم استعمالي خپل غنمي نو هغه کم از کم 80 روپۍ راځي څومره راځي 80 روپۍ راځي د دې سلور کې خودلته د جانګيري په حدودو کې او په خاریو کې بعضی خاریو کې لکه ریج ډیر استعمالي نو هغه باندې بیا چې استعمال کور کې د په ژوندۍ کې څه ډیر وي نو داغي فدیه به ورکوي د رجوع بیا دغه د 2 کیلو رجوع حساب وکړي هغه فدیه دی ورکړي خدا فدیه د ساخ د مز د اختر مز نه وړاندې ورکول دي 2 ورځې 3 ورځې 5 ورځې مخکې ورکا چې غریب کونډه یتیم پیسو کی نو فدیه ورکول دا صرف د مولا حق نه دی چې تی مولا ته هغه صادر غړولې اختر مستجو هغه ته ورولي نه دا د هر مسلمان غریب حق دی مولیانو صاحبانو د بل حق مو وایي په سرمنو کې د بل حق والو ټول مدرسې ته او په سرسایو کې د بل حق والو ټول دتا نه دا نه چې مولا غریب دې می ورکا او ټول حق داغه نه دی ښا خبره ورسېدای کنه سرمنم ټول داغه حق نه دی دا یو مسنون طریقه ده خیر دی یو مستحب امر دی مستحب امر د اختر نه بعد ښا د اختر نه بعد خیال نو تاسو پوه شئ دی باندې که پوه نه شئ ها د اختر د مز نه وړاندې ورکئ چې خپل غاړه مخلاص شي هر هغه عاقل او بالغ خپل ذمہوار دی او ماشوم چې نابالغ که په دغه ورځ باندې یو ماشوم په یو کور کې پیدا شو د اختر مز نه وړاندې نو په پلار سرسایه ورکول دي سرسایه به ورکوي د دې ماشوم ښه